په وزن باندې څاروي اخیستل دا جایز دی او که نه. د هغې په باره کې شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثماني صاحب په خپله فتاوا عثماني 3 جلد 1 صفحه کې لیکي چې په وزن باندې څاروي اخیستل دا جایز دي. البته د یو څو خبرو خیال به پکې ساتي. لومبی دا ده چې اخیستونکي او خرڅونکي دواړه پې باندې راځي، څوک یې اخلي څوک یې خرڅوي، دواړه پې باندې راځي. دویمه دا ده چې د دې ځناور قیمت هغه به د مخکې نه مقرري چې کیلو په 100 باندې دی، کیلو په 600 دی، کیلو په 900 دی، کیلو په 1000 روپۍ دی. دا وزن بچ دی نو د دې قیمت په مخکې نه مقرري. درېیمه دا ده چې دغه ځناور اخلي څاروي اخلي نو دا په غیر جنس باندې اخلي، لکه غوا په غوا باندې نه بلکې غوا په پیسو. نو زمونږ د سیمه کې خو داسې خلک یې په پیسو باندې اخلي، نو جنس یې جدا دی. څلورمه دا ده چې وزن وکړي نو د وزن د کولو نه وروستو بیا د اخیستونکي خوښه ده که اخلي او که پرېږدي. وزن یې وکړه که نه میخ یې وتړله، د تړلو نه وروستو فرض که هغه 2 منه وختله، د یاره بس دا نه اخلم دا کمه ده یا دا زیاته ده دا نه اخلم، نو خرڅوونکي پې دا لازمولی نه شي چې نه اوس یې وزن کړه خامخا به یې اخلي، نه بس چې وزن شو هغه زما خوښه نه راځي نه اخلم نه دی اخلي. بیا دا خبره عام طور باندې ذهن ته راځي چېرې څاروي هغه وزن کېږي نه. یو پخوانی دور او یو زمونږ دور د دې دواړو کې فرق دی. پخوا دور کې داسې غټې تلې نه وې لکه اوس دور کې چې دي. اوس دور کې خو داسې تلې چې ټرکونه پې باندې تللی شي. نو دې دور او هغې کې فرق دی. هلته دومره غټې تلې نه وې، اوس غټې غټې تلې راوتېږي، نو په دې باندې ټول هغه کېدی شي. بله دا ده چې د څاه د اخیستو د وجې نه کوم خلک چې وایي یا فقهاو ویلي دي چې په وزن کې کمې زیاتې راتلی شي، هغه یو احتمال دی او هغه چې هغې ذکر کوي نو هغه د سود په باب کې ذکر کوي. د سود په باب کې ذکر کوي دې دپاره چې په سود کې به د شک او د شبهې نه هم ځان ساتي. نو دغه یو احتمال په دې کې شته چې یاره کیدی شي چې یاره د څاه اخیستي وزن کم شوي یا زیات شوي او ته په بل څاروي باندې اخلي نو سود به راشي. د دې د وجې نه هغې وایي چې یاره د ده په دې وزن کې کمې زیاتې راځي. دلته چې ده نو دلته چې فقها وایي نو دلته په دې په جواز باندې فتوا ورکوي. ولې ورکوي؟ ځکه دغه معمولي غوندې کمې یا زیاتې چې دی که نه نو دغې ته څوک توجه نه کوي او نه د اخیستونکي او د خرڅوونکي په منځ کې د دې په باره کې څه جګړه راځي. او د هغې یو ښه مثال هغه دا موجود دی، دا چرګان ټول په وزن باندې نه خرڅېږي، ټول په وزن باندې خرڅېږي او هغه هم ځناور دی، هغې کې هم دغه شی شته. نو د دې اخیستل هغه بلکل جایز دي، په دې کې هېڅ خبره نشته.